أن الغيب هو الذي يكون غائبا عن الحاسة چې داغه د حواسونه سوي غایب وي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قاری سے میں دیر تاجید ويقيمون الصلاة خیر مختصر کوم به رو تیزو به تادی خو نشتی کنه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بل صفت د مؤمن بیانېږي ويقيمون الصلاة دیتا عبادت بدنی وای اول فریضه په انسان باندې د ایمان لخوا دارا چې ایمان دی برابر نه یو په منصور شیخ دلته ګور اول ایمان ذکر د بعض خلکو ایمان برابر نه یو بس عبادت ولا معاملات ولا ډیر خواږه کې ډیر تیز نه اول انسان لره صفت د ایمان پکار اول صفت د ایمان او ایمان دا ازدکی کی په قرآن الله خپل پیغمبر ته ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان کتاب دې نه پیژن ایمان دې نه پیژن حالانکه پیغمبر خو پیدایشي مؤمن دی معنا دا چې ګورن یو ایمان اجمالی دی بل ایمان تفصیلی دی ایمان اجمالی خو بس هغه بغیر د قران نه بس راتلی شي لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې پس زړه سره دا کلمه او ویلا بس دا مؤمن دی لیکن هغه امور غیبیه چې الله په قران په وحی سره بیان کړی دي په ذریعہ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نو هغه امور غیبیه هغه احکامات شرعیه داغه پیژنګان په سره په قران سره دا لا تدري مل کتاب ول ایمان پیغمبر استا ایمانی اجمالی او ایمانی تفصیلی نو کنه ایمانی تفصیلی پس سره هغه په وحی سره نو انسان چې ایمان زده کړه کوي نو په قران سره به زده کړه کوي دانا چې حدیث ابن تیمیه وغیرہ ذکر کړي چاول ایمان زده کړه دا بیا قران هغه ایمان اجمالی زده کړه اول لخوا بیا قران ځکه چې ایمان اجمالی دیني نفس ایمان دی نه نو بیا د قران د زده کړه بیا څه ضرورت ده نو دلته ويقيمون الصلاه قام يقيم اقامه ودريدل تويخه نو ودريدل اقامت چکم نه دا په جواهرو کی زی جسم کی وی کنه نو دلته سرنګ يقيمون الصلاه اصل کې ګوره دا فعل د په معنا کې فرق راځي په اعتبار د متعلق فعل معنا بدلیږي را بدلیږي په اعتبار د متعلق سره معنا بدلیږي را بدلیږي لکه سړی وی زیدن یاکلو اول ابلو یاکلو نو اخم خوري خوراک کوي او انسانم خوراک کوي لیکن فرق دی انسان ډوډۍ خوري او اوخ ساوره وغیرہ څه خوري او واخه خوري دغه رنګ یو سړی وي قام زیدن او دغه رنګ یو اقامت السوق بازار ولړ له زید ولړ یعنی زید ولړ له نو پخپو ولړ
اقامت السوق سمانا بازار ټکن د غرمه د بازار ګرم شوس چې کله بازار کې ګړنګ ګونه رہی نو اقامت السوق اوس بارو ګور کنه لاک ډاون دی نو اقامت السوق نه سوړ لې با نو دلتا دغرنګي جاء البرد دغرنګي جاء زید یا خراغ زید راغه سمانا جاء البرد ظهر البرد یا الله ته د مجیت نسبت چې کیږي په معنا د ظهور او چې جاء زید شنو انتقل من مكان الى مكان اخر حتى وصل یو زنه بل زه تل ورسید یو مکان نبل مکان تلار نو دلته یقیمون الصلاة منس یدائمون الصلاة یحافظون الصلاة یروجون الصلاة سواء كان بالفعل او بالتبلیغ یقیمون الصلاة ہمیشہ منس کئی د منس حفاظت کئی یقیمون الصلاة ادا کئی منس د منس ادا کول ور دو طریقې سره ظاهری او باطنی ادا کول د منس ظاهری دا معنا چې په تمام شرایط سره په تمام آداب سره فرائض سره واجبات سره وشيخه جامه پاکه بدن پاک زه پاک نیت ولا کړی ویا قیام رکوع سجده تمام هغه ارکان مخصوصه سره چې وشي ګن هغه کې د تمام سنن او د واجبات او د فرایض او خیال ساتل شي یقیمون الصلاه دا معنا ادا کوي منلرا ظاهرا باطنا دا معنا چې دغه مونږ چې کوم دې کنه خالصتا د الله لپاره دغه عبادت کوي ولې کوي د الله نه یاره کوي دا ولې کوي د الله سره د محبت دی دا ولې کوي چې د الله نه امید ساتي د عبادت د کمال د درې خبرې دي چې دا پکې نه کړي ځکه حدیث جبرئیل کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام وی مل احسان اخلاص ستوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان تعبد الله كانك ترى وان لم تكن ترى فانه يراك ګور عبادت بدا سکای چې بس ته الله ویني او کدا تصور نشي کولای نو دا وای ما الله ویني هر عبادت او دا د عبادت روح دی د عبادت ژوند دی ظاهری یو ډانچه دا رکوع دا سجده دا ارکان ظاهری چې کوم دا خو ډانچه ده روح څه دی هغه اخلاص دی چې ستا موږ کې توجه خشوع وي خشوع ور فرض ده بیا مون خو پوره خشوع نشو ادا کولای کم از کم په یو رکن د موږ کې په یو وخت کې تاکي خشوع دومره ته پته چې دا مونږ د ماسپخین دی دا اول رکعات دا دریم دی دا دریم څلورم دا رکوع کوم دا سجده کوم بازي خود سلام وګرځي پته ورته نه لګي اکثر په دی اول صف کې کسان ولاړیږي امام خطا شو نو بس دوی ته پته نه لګي ځان له سوچونه کوي حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولو الاحلام والنها ما پس دي سو کو دري او خياران خلق پو خلق چ پويږي هغه چې کوم یو ضعيف البصر وي ضعيف السمع وي اخري ډیګرو کې رسیدلې هغه په باول صف حمله کوي نغه आवाजوم نه و فکریم برابر نه داغه فکر میګر برابر نه هغه ولاړی باجو خو دکاندار ولاړی
او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو ګوره مونږ کوی سرنګ چې زه مونږ کوم کنه ما نه مونږ زده کړو کوي تاسو نه به خلک زده کړه کوي کنه نو یقیمون الصلاة یروجون الصلاة یدائمون الصلاة یحافظون الصلاة او بعضی وی چې صلات نه مراد دلته احکام ذکر د جز مراد ته نقل ادا جز اهم وکنه کله چې سړی حضرت عمر چې سړی چې چامون صحیح دی دغه تمام خبرې صحیح دي چامون خراب دي تمام معاملات خراب دي مونږ ته د انسان وره مونږ چا برابر دي دغه تمام معاملات برابر هغه بیا دین نه ځای کې چامون ځای کنه دین ځای کا دغه دین ځای کون کې ظاهری د انسان د خابدت په سر لګي دغه گزار سره لګي ګر یعنی دغه په مون سره لګي نو ذکر د جز مراد ته نقل تمام احکامات تی چې ادا کوي تمام احکامات شرعیه ذکر وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها دلته ګورا واصطبر علیها الفاظ زیات حکم کی شدت راغی نو چې شدت راغی نو امر بالشاقه ده کنه نو چې تمام احکامات او تمام دین باندې برابر یې کنه دغه بیا مؤمن ده دریم صفت و مما رزقناهم ينفقون حارث سے من تعدید ذکر ومما رزقناهم ينفقون دا دریم صفت ده عبادت مالی یو صفت د ایمان لار بل عبادت بدنی او دا عبادت مالی ایمان دی برابر وی عبادت بدنی دی وی عبادت مالی در کی وی نراغ لگا اس تو مومن شیخ کامل ومما رزقناهم ينفقون اصل کی مما د بازی آغا مالنا د آغا شینا رزقناهم چی ورکلی منگ دوی لرا ينفقون خرچ کئی بازی د آغا مالنا ټول مال نہیں ویل بازی مالی ویل ومما د بازی د آغا مالنا رزقناهم یعنی اعطیناهم دلتا رزق يرزق بمعنى د اعطا سره اعطیناهم لکه رسو دغه صورت کی راځي 15 آیات تقریبا كلما رزقوا ثمرات رزقا كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا دلتا رزق په معنا د سره د حصے سره دی ومما رزقناهم باج دا غملنا رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی دی رزق په معنا د حصې سره مراد اعطیناهم نو د باز دا غمال رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی دي کومه برخه می چې دوی ته ورکړی دا کومه یې سچ می دوی ته ورکړی دا د مال ينفقون دوی خرج کوي نفقي ينفقو پمانه د خرج کولو پمانه د وتللو
دغه رنګ په معنا د کر کولو مرাজি لکه عربی نفقت السوق کله چې بازار ګرم شي نفقت السوق بازار ګرم شي نو دریم صفت دا دی چې متقین هغه کسان دي چې هغه ور خرج کوي نو دین ور څوک دا استدلال نه کوي چې ګور الله ویلی او مما رزقناهم ينفقون چې کوم مال ما درکړې دین هغه خرج کوا نو کو په دې عرسونو کې من خرج کوو اپا دې مولودونو کې من خرج کوو خو الله ویلی کنه مما رزقناهم ينفقون نو کداغه معنی په سلاړ شګه بیا خو دې سړی ټنګ ټکور کې خرج کوي غانو بجانو کې د خرج کوي فسق فجور کې د خرج کوي ذکر لای و مما رزقناهم ينفقون وی و مراد د خرج نه دلته څه دی مال خرج کول د الله د حکم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق بعض د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړي خرج کړي سمانه د شریعت مطابق خرج کړي د قران او د سنت مطابق خرج کړي دا معنی په جائز کې خرج کړي په ناجائز کې نه خرج کړي او دا په عموم منته ده زکات فرضیت نواز نه ده مراد بلکہ ہر قسم صدقہ مراد دا صدقہ فرضیہ دا کا صدقہ نفلیہ دا اللہ چی سنگ حکم کڑے دے رسول چی سرنگی عمل کڑے وینا کڑے آغا شان خرچ کول پسان منی پخپل اولاد منی پغریبانانو مساکینو منی پخپل ملما منی دا خرچ کول لی ہاں چې د الله تعالی طرف نه کوم خبره مال در منه فرض شونه او خرج کول لیکن مؤمن هغه چې هغه خرج کوي اطعام او طعام پکې هغه ډوډۍ ور کوي خوراک ور کوي نو ال چاته ور کوي مسکین ته ور کوي ملمت ته ور کوي امیر ته ور کوي غریب ته ور کوي خپل بچو ته ور کوي خرج کوي باج خو دومره بخیلی دومره جمعواری منتی لګی چې بخبل بچوم خرج نکړي مسکین فقیر پرې ده اوس دا وخت د خرچ راغلی دی کنه الک ځان نسکه زیات کا کنه خپل مال سکه تقسیم ستا گاوند کې و مسکین فقیری مزدوری به نه راشه خپل ډوړی د غسرت تقسیم جامه د غسرت تقسیم کا زکه د الله غډاون صفت خونه لګی د 2 میاشتې دی او کدرې میاشتې خو پکار دا دی چې پرې د چې وزیر اعظم اعلان کړی دی تبناسي نه ستا وسرسي د وړو وسرسي د چینای وسرسي د نقد وسرسي وګرځه په خپل گاوند کې په خپل محله کې لیس جوړ ک چې دا غربا دي د دې خلقو ډیپټی نشته د دې خلقو ضرورت دی په خپل ولا منډتل لوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د غرباو د پر چندم کړی دا نراشا دا غوی د پاره منډه ترلا چندو کا راشه ځان کی د صفت د ایماندارا ولا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون